السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اولسم سپرا سورۃ یونس آیت نمبر دا 9 او یم آیت نمبر 79. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح العمل المفسدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د ما ډېر عزتمند اوریدونکو کو موسی علیہ السلام ته چې کله فرعون او د فرعون ملګرو ورته ویلو چې ته خو دې د پاره راغلی چې ته مونږ نه بدشایي اخلې او ته دې د پاره راغلی چې مونږه د خپل پلار نیکه طریقې پرېږدو، نو دا خبرې مونږه تا سره نشو منلی. نو چې نشو منلی نو دې مطلب دا ده چې د دواړو سره مقابله شروع شوله. نو مقابله څنګه شروع شوه؟ اصل خبره دا وه چې موسی علیه السلام ورته چې څه وخیل، نو دوی په زړه کې راغلل د دې فرعونیانو چې دا خو جادو ده، د دې مقابله په جادو سره پکار ده. نو موسی علیه فرعون ویلو وقال فرعون ائتوني بكل ساحر علیم. فرعون حکم وکړو خپلو وزیرانو ته چې ما ته هر قسم پوی جادوګر راولي. څومره چې جادوګران دي خو چې پوی جادوګران دي او خيار جادوګران دي په جادو کې هغه ما ته راولي. فلما جاء سحرته، نو کله چې جادوګران راغلل او میدان ګرم شولو، میدان کې خلق را جمع کړی شول، بلکې موسی علیہ السلام ورته ویلو چې دا مقابله به په هغه ځای کې کوو کوم ځای کې چې خلق هر کال جمع کیږي، میلا لګیږي، میلې پورې چې به دا مقابله کوو. نو چې د میلې ورځ راغله، موسی علیہ السلام هم راغلو، فرعون هم راغلو، د فرعون وزیران هم راغلو، د فرعون فوجیان هم راغلو، د فرعون جادوګران هم راغلو. اوس موسی علیہ السلام بالکل یوازې دا یو هارون علیہ السلام ورسره را، او بل طرف ته دا ټول خلق دي، فرعون او د فرعون ملګری او د فرعون کارنده او د جادوګران. نو مقابله شروع کیږي. چې مقابله شروع کیږي نو قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون. نو موسی علیہ السلام جادوګرانو ته ویلو چې تاسو خپل جادو وګرځوئ، تاسو سره کوم جادو ده دا جادو میدان ته کوي، دا وګرځوئ دا جادو. فلما القوا قال موسی ما جئتم به السحر. کله چې هغوی جادو وګرځولو نو موسی علیہ السلام ورته ویلو چې دا خو جادو ده، تاسو خو جادو وکړلو، دا خو جادو ده. اوس دې کې نور تفصیل نشته، بیا نور تفصیل قرآن پاک کې په مختلفو ځایونو کې ده چې کله هغوی جادو وغورځولو، هغوی ځان سره پړي راوړي وو، راسیانې راوړي وې، هغه میدان کې راوغورځولې، هغوی نه ماران جوړ شو. نو موسی علیہ السلام تعالی وحی وکړله چې ته به یاریږې نه، ته د خپل همسا وغورځوه. نو چې همسا وغورځوله نو هغه نه غټ مار جوړ شو او دا ټول د جادوګرانو ماران دی وخوړل، ختم شول. نو هغه جادوګران چې هغه فرعون راوستي وو هغه هم حیران شول چې دا څرنګه خبره ده، دا خو جادو نشي کېدای، یعنی مونږ نه زیات جادو خو چا سره شته نه، دا خو وکی سره چې پیغمبر ده.
نو هغه جادوګران چې هغه فرعون طرف نه راغلی وو موسی علی السلام سره مقابله د پاره هغه اسلام قبول کړو هغه ایمان راوړو او د هیڅ پروا نه کړه د فرعون د ظالم په شان دی هغه بادشاہ پروا هم نه کړله نو الله فرمایي چې ان الله سيبتله بشکل اختلا چې دا هغه به ډیر زر به اثر کی دا جادو دا به باطل کی دا جادو دا به ختم کی دا جادو ان الله لا يصلح عمل المفسدين بشکل اختلا نبربروي کار د فسادیانو خلق یا نکم یبی الاختلا فسادیان خلق ويحق الله الحق بكلماته او حق ثابتوي الاختلا حق پخپل وعدو سره پخپل احکامات سره الله وعده کړی او موسی علی السلام سره چې تاسو زه کامیابوم نو الله پاک موسی علی السلام کامیاب کړ الله پاک حق غالب کړلو ولو کرہ المجرمون اگر چې مجرمان دا نه غواړي چې حق غالب شي مجرمانو زمانه دا خبره بدلږي نو په دې ځای کې سبق کې پنن سبق کې واقعا دا وشولا چې موسی علیہ السلام سره مقابله د پاره فرعون جادوګران راجم کړل جادوګران خپل جادو وکړل موسی علیہ السلام خپل امساو وګرځول دا غوي ټول جادوی ختم کړ نو الله فرمایي چې باطل چې دا د ختموم باطل بنه کامیابیږي به حق خبره فساد کوونکی خلق دا بنه کامیابیږي دوی کارونه بنه برابرېږي اوس ترجمه ته متوجه شو وقال فرعون او ویلیو فرعون ایتونی راولی ماتا تاسو بكل ساحر هر جادوگر علیم پوی فلما نهر کلچی جاء السحرتو راغل الجادوگران قالا نویلو موسی علیہ السلام لهم جادوگرانو تا موسی علیہ السلام القو چی اغرزوی ما اغجدو انتم ملقون چې تاسو غرزون کیو فلما نهر کله چې القو غرزول اغه جادو خپل قال موسی نور تویل موسی علی السلام ما اغشجتم به چې راوړې د تاسو اغه السحر دا خو جادو دا ان الله بشکل اختلا چې دا سيبتله زرد چې باطل بکی دا جادو بیا سره بکی دا جادو ان الله بشکل اختلا لا يصلح عمل المفسدين نبربروي کار د فساد کوونکو ويحق الله الحق او حق ثابتوي الاختلا حق بکلماتي پخپل وعدو سرا یا پخپل احکامات سرا ولو کرہ المجرمون اگر چې نخو خوي مجرمان الله د پدې سبق باندې متپویا او الله دې په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین